لیکيږي هغه انسان زه تاسو ته مخامخ کوم چې هغه ورله په دې اړه کې دا ځای ورکړی دی. دا وګورئ جي، دا وګوره دې خبرو ته وګوره. دې خبرو دوران کې هغه پیسې م هغه دي پرېوتې، د خبرو دوران کې دا په ده باندې دا بېهوشي لور څنګه پرېوتې. راشه مشه دی له بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو علب خان شیرپور سره د خپل کیمرامین عرفان الله ستاسو په خدمت کې د تورنزو نه حاضر دی. کتونکو د یو خاندان واسطه به تاسو سره کوو، د شانګلې سره تعلق ساتي، سوات شانګلې سره راغلي دي. دلته څنګه آباد شوي دي تپوس مو که د دې یو مشر نه. الله دې عزتمن کړي. داسې ډېر کم خلکه موږ وینو چې چاله پړه کې ځای ورکړي. ډېر کم خلکه وینو چې خپله دا ستوګنې اجره چې کومه ده هغه بل ته حواله کړي. کتونکو زه د عرش او د پرش خبره کوم. یو انسان عرش ته وخیږي او پرش ته راپروځي، او یو انسان د پرش نه عرش ته راپروځي. نن همدغه شانته یو خاندان متعارف کوم تاسو سره چې دغه خاندان څه ټایم کې دا سوچي لکو سره به لوبې کولې. نن دې ته ناست دي چې دغه اجره او په دغه اجره کې خو دا ټول سامان دی، ټول سامان دی. به د دې دا ګاونډي چې کوم دی دوی ورله چای ډوډۍ هر څه روباسي. د خپلو بچو هغه دې سره نیمۍ خو ترکمه به داسې کوي. یو ورځ دوه ورځې میاشتې دوه میاشتې درې میاشتې کلونو شو دې د خپل سیمې نه بېدره دی. ولې بېدره دی؟ شپږ لوریانې، یو زوی، هغې کې دوه معذوره، ټول خوراک له خولې دي. وګورئ دي ټول، وګورئ دې بچو ته ټول خوراک له خولې دي. د شانګلې د سوات د ماشومان چې کوم دی دا ګلالي ماشومان دلته کې دا د یخو عادت او د ګرمۍ کې زموږ سره ژوند کوي. ما چې کله د دغه قصه واورېدله نو ښه ټیک ټاک و. ستا هغه پایل څه شو؟ هغه پایل دې خو تاسو ته ښکاري نو دې دغه ټینشنونو دغه ډپریشن چې کوم دی دې ذهني مریض که، او هغه ذهني مریض چې کوم دی نو دی بیا دماغ او دی یکدم چې کوم دی بېهوشه شي. هغه فایل نو چې دی بېهوشه شي نو دا ماشومان په هغه وخت کې څه سوچ کوي. خو دی تاسو ته ولاړ نیغ دی او دی دننه کوږ دی، یعنې دی د هېڅ کار جوګه نه دی، د هېڅ کار جوګه نه دی. دلته کې ژوند کوي. څنګه راله دا قصه به راته خپله وکړې؟ نوم دې څه دی؟ زما نوم حضرت ابراهیم دی جي. ابراهیم صاحب ته شانګله کې د کوم دی؟ زه شانګله کې د بیلې بابا دولت کلي اوسېدونکی یم، او زما هلته کې په شانګله کې خپله لکه انجینرینګ کار مې یاد دی. په خپله لواری کار به مې کوو، ګیټونه دا به مې جوړوله. نو په هغې کې ما لږې ډېرې پیسې وګټلې. زه خپلو خپلوانو راسره هیلپ وکړو، څه مې د خلکو نه قرض را قرض کړي. یو ګاډی دوه مې هغه مې خرڅ کړه. نو ما په پېښور په اورکزی ټاور کې ځانه دوکان وکړو. د اقبال محمود نه ما دوکان واخیست، هغه ثبوت په دې دغه کې پروت دی ما سره فایل کې. د هغه نه چې ما دوکان واخیست نو بیا په دې درمیان کې عبدالرؤف راغی غزي ته، او ما ته یې وویل چې ته ما ځان سره پارټنر کړه. نو ما ورته وویل چې جي دا د کروړو روپو معامله ده، زه دې کې تا ځان سره څنګه پارټنر کړم؟ نه زما زوی به هم په دې دوکان کې او زه به په دې دوکان کې یم، او ته به د کروړې خپل دوکان چلې نو هغه دوکان به ستا متاثره نه شي. نو ما دا عبدالرؤف ځان سره، عبدالرؤف ما له 4.5 लाख روپۍ راکړې. ما د 1 करोड़ 30 लाख دوکان کې ما عبدالرؤف د ځان سره شریکوار کو. بقایا 11 लाख روپۍ نه ما ته وویل چې زه به د اختر نه پس در کومه. دا د 2016 خبره ده جي. نو هغه 11 लाख روپۍ چې وې د اختر نه پس هغه پیسې ما ته میلاو نه شوې. ما درته ډېر سوال جواب وکړه، دوی اوس مجبور یم بیا به درکړم. آسته آسته داسې کېده په دې کې ما به په خپله چې دا نو ګاډي ته ناست وم، پورن نومې علاقه ده، په هغه ځای کې بچي را سره و. ما اکسیډنټ وکړو. چې اکسیډنټ مې وکړو هغې سره زما سر ولګېده. چې سر مې ولګېده 15 میاشتې ما بېهوشي وکړه جي. دماغ مې اوټ شو، خپل بچي کړه واړه دا مې نه پېژنده. د هغې نه پس دغه نه غلطه فایده اوچته کړه. هغه دوکان چې دی د هغې نه یې کپړه مپړه وویسته، او هغه دوکان چې ما د چا نه اخیستلی و د هغه مالک سره میل جول کې شو.
او هغه دوکان یې زما نه په قبضه کې واخیستو چې کله ما د خپلو پیسو او د دوکان لږ ډېر زه اوښکې رالمه او مطالبه مې وکړه نو هغه واپسې ما ته دا وویل چې دا 87,39,000 روپۍ دي په دې 87,39,000 روپیو کې به زه 7 لک روپۍ په تا ولګوم تا به زه د دې دنیا نه فنا کړم او بقایا چې دا ستا واړه او ستا کړه دا به زه وسېځم دا به وکړم هغه به وکړم نو یاره زه ډېر لکه زه به بېهوش وم هر ټایم نو زه په دې یاره کې په دې دغه کې د خپل ځان په یاره کې او بل د خلکو نه مې پیسې قرض کړې وي نو د دې یارې نه د خپل کلي نه راووتم راپټ شوم د خپل کلي د بچو سره ژوندونه څنګه تېر کړه څو کاله دي شو یاره دلته کې زما دا تقریبا کال پوره شو نو دلته کې چې زه رالم نو زما سره د روپۍ 1 روپۍ درک نه لګېده نو ما ځانه اخوا دېخوا کار شروع کړ هر دا چې رشکا چینچي چلون مې شروع کړ چینچي به مې چلوله بیګي به مې هکه هر څه مې دغه کړه نو نه واقف وم نر مې ځینه پېژنده نو یا به 100 روپۍ وي یا به 1.5 روپۍ وي نو موږ به په خپله د وړو له به مې سړه ډوډۍ واخیسته یا به مې تیاره روټۍ ویوړه او په خپله چې ده نو موږ به په 2مه شپه په 3مه شپه به موږ ته چېرته په مړه خټه ډوډۍ میلاوه شو نو چاته خپل هغه دغه ذکر هم داسې نه شو کولی چې موږ داسې بیا راته دا عجیب صاحب میلاو شو نو د ده سره مې دا خبره اتره وکړه چې بهی زما داسې حالات دی داسې مې کاروبار او داسې هغه مې هر څه در په در شوي دي اوس مې حالات دا دی چې دغه نشته نو ده زموږ سره هیلپ وکړو په دې 13 رمضان کې موږ داسې 4-5 روژې موږ داسې نیولي دي چې لکه کلي هغه خلکو ته او دې ته پته نه وه هله زه په بل ځای کې پاتې کېدم په اجاره کې نو په کلي کې دې خلکو ته پته نه وه نو موږ داسې ویستلي دي چې موږ به بیګې روټۍ وخوړه نو سهار چاربانګ او هر څه به د هغې سره کول حد دا چې لکه زما ته د دغه ټینشن په وجه بیا ماته دا بیماري ولګېده او چې باران به نو ما به چې د چا چینچي چلوله نو هغه چینچۍ کې به موږ دنده کېناستو د واړه به مې ټول کېنوله زه به ورته بهر ودرېدم دا بچي به مې کېنوله او زه به ورته بهر ودرېدم نو سرجي موږ داسې حالت تېر کړی دی چې ته نه شم مې د دې سړي د لاسه دی دې خدای غرق او تباه و برباد کړي او بیا داسې چلو کو چې په ما باندې د دروغو اف آی آر هغه ریکارډینګ به زه اوس تاسو ته واورم د دروغو اف آی آر یې وکړو د پنجابي په نوم باندې چې بهی دا د پنجابي له چیک ورکړلی کپړه یې ترې راوړله 16 لک روپو او دا هغه پنجابي په ده باندې اف آی آر کړلی د هغه پیسې نه دي ورکړي نو زه د دې ځای نه چې زه کله کلي ته لاړم په خپلې مشینرۍ پسې نو هلته زه پولیسو ونیوم چې بهی په تا باندې اف آی آر شوی دی نو زه چې جج ته پیښ شوم نو جج زما نه دا تپوس ونه کړو چې دا چیک ستا دی نو صرف دقه یې ما ته وویل چې دا چیک ستا دی او نو دا تپوس یې ونه کړو چې په دې چیک تا سینډ کړ دی دا چیک ته چاله ورکړ دی نو ډایرکټ زه جیل ته ولېږلم 22 ورځې ما په جیل کې وویستې 22 ورځې زما وړو لوږه تنده دا تېره کړه دلته کې ولې د پردي وطن کې ناستو هېڅوک یې نو څه به دې وکړی څه ګزران به دې شوی نو دا 22 ورځې چې ما په جیل کې وویستې نو په جیل کې به داسې ورځ نه وه چې زه به بېهوشه نه وم زه په هسپتال کې به پروت وم په هغه جیل کې په ډګر جیل کې زما علاج جاري و دغه و زه حکومت ته دا خواست کوم چې بهی د چیک دا معامله چې دا نو چې چیک داسې ټوس ثبوت نه دغه نه نو ولې بېګناه خلک په جیلونو کې په چیک په وجه غورځولی کېږي کله چې ما د هغه چیک معلومیات وکړو دا پنجابي سره زه جیل نه راووتم ما رابطه وکړه چې سړی ما ته سره کم زیاتی کړی ما خو ټیک تر تا نه کپړه راوړله خو داسې کم زیاتی ما ته سره کړی چې تا زما بچي او دا دې تباه و برباد کړو زه دې په جیل کې وغورځولم نه هغه وویل چې ما خو نه الپورۍ په سترګو لیدلې ده نه زه الپورۍ ته تلی یم او نه راته الپورۍ معلومه ده چې دا څنګه ځای دی چې ته ما ته وایې ما په تا اف آی آر وکړو ما خو د سره په تا اف آی آر کړی نه دی نو دا ګوره د شانګلې پولیسو ته زه وایم چې دوی دا پیسې اخیستې دي او په ما باندې د دروغو اف آی آر کټ کړی دی زه جیل له لېږلی یم که نه چې پنجابی په خپله دا اقرار کوي پیسې هم لاړې جیلونه هم دې وخوړل جیلونه مې هم وخوړل کاروبار هم تباه شو کاروبار هم در په در خورې په سر هم شوي او د خپل کلي نه د هر څه خیر ته هم کېناستم اوس څه ضرورت تاسې څه زما کتونکي ګوري ملکټ دا خلک ګوري نو اوس زما د ضرورت دی چې زما سره د پوره هیلپ وکړی شي بل چې د کومو خلکو نه ما قرض پیسې راغستې دي د خپل کاروبار دپاره د هغو ته نشم مخامخ کېدی زه هغو ته دا خواست کوم چې بهی زما سره لږ دغه وکړي تعاون وکړي هغو په ما په لټون کې شروع دي ما ګوري چې یاره کم ځای کې به دی میلاو شي چې موږ دته بېعزتي ورسو نو زما پیسې خو تاسو وینئ چې ټولې د عبدالرؤف سره پسوي دي هغه په دې دوکان کې دغ کړي دي پیسې د دوکان نه ویستې دي نو زه اخر څه وکړم کتونکو دې وخت کې پټ دی خو تاسو څه مدد مانګ سره کوئ نو زما په دې هر ویډیو باندې زما ذاتي نمبر وي او ذاتي اکاونټ نمبر وي خو یو سړی وي نه زه په خپل لاس ورکوم نو را به شي زه به دې ورسره میلاوم یوازې دا ویډیو نو څونه ویډیوګانې چې دي یو سړی وي دا څه کیسه وه نو هغه ته هم زه خبرې پښتو کې کوم دا قصه ووره نو د هغې نه پس ته فیصله وکړه خو کې ورسره خو په ما د اعتبار نه وي بلکل راځه 400 ته زما کیمرامین یا زه به په خپل یم هغه کور ته به دې رسوم بچي درته ووایه چې ژوند څنګه تېرېږي یا دونه سخته څنګه تېرې شو زما مور او پلار چې دي نو دوی به روټۍ یو ماښام به مونږ له دغه 3 ټایمه روټۍ چې ده نو دا به مونږ
معذوره دی که نه؟ دې خبرې نشي کولای. نشي کولای دا یو زوی دی دا یو ورور دی دا معذوره دی ته دا معذور دا معذوره دی دا معذوره ده دا دې خپل کوي. د دې خپې کږي دي بچي د صاحب دي اوس خو سکول دی که نه ته څه وایې ژوند څنګه تېر شو دا سخت دی کتونکو هغه انسان چې دا دنیا د چا د مخ ابادي او دا خلک لګیا دي او دا مددونه کوي او دا ستړی کوي او دا هر څه کوي نن به دې بچو له ښکلې خوراک وروړي ښه صحیح ده دې له به ښکلې خوراک وروړي ډېره شکریا ادا کوم او په خاص دې کر به الف خان شیرپو ډېره شکریا ادا کوم چې راغی او زموږ د غریبو تپوس یې وکړو که نه ما خو په وزیر اعلی کمپلینسل کې ما درخواست کړی دی په ډي آر سي کې زما درخواست شوی دی د اشنغرۍ په تاڼه کې ما درخواست کړی دی د اوسه پورې چا هم زما تپوس ونه کړو چې کوم ځای نه کومه نو ما ته دا دغه د وزیر اعلی کمپلکسل نه دا دغه راغی چې ستا دغه چې دی تا چې کوم درخواست کړی دی نو هغه شوکت یوسفزۍ رکاو کړی دی نو شوکت هغه شوکت یوسفزۍ چې په دولت کلي کې زه ګرځېدلی یم کور ګرځېدلی یم کورنۍ مې ګرځېدله هغه موږ کامیاب کړی دی په دولت کلي کې په خپل ځای کې ول موږ پروګرام کړی دی هغه شوکت یوسفزۍ راغلی دی او زما کیس چې دا نو هغه د انصاف خبرې باندې کوو هر څه پوټه روان دي هر څه پوټه روان دي خو د انصاف خبرې کوو که نه دا د زورورو سرکار دی او د زورورو منل کېږي د غریب سړي پکې نه منل کېږي هغه انسان زه تاسو ته مخامخ کومه چې هغه ورله په دې اړه کې دا ځای ورکړی دی دا وګوره جي دا وګوره دې خبرو ته وګوره دې خبرو دوران کې هغه پیسې م هغه دې پرېوتې د خبرو دوران کې دا په ده باندې دا بېهوشي لور څنګه پرېوتې راشه مشه دی له مشه دله راشه دله راشه دله راشه تلی ولو مګه تلی ورلو مګه دا ژوند دی دا کتونکې دا 87 لاک 50 لاک دا کاروبار وی دې ځای ته دې کښېنه نو چې حکومت هغه ته دې ورتاسو مګي دا څه ژوند دی ښکلې ځواني دا بچي د دې بچو دا ژوند څنګه دی کتونکو ډېر زیات افسوس راشي کومه قصه کوم دغه به درته کوم مشته دا تیل په مخ کې راځي او چې دا په د خفګان حالت کې راځي داسې مشته دې چې تا سره میلاو شو دا دومره خواري ورسره تکې څنګه درته لګي دا بچي یې هغه سترګه کې داسې غټه غټه اوښکه ده بسم الله الرحمن الرحیم هره سترګه کې اوښکه ده هره سترګه کې اوښکه ده پلار پروت دی بچي دغه دی دا کتونکو غوري جذبات بیانول خو ګران دي موږ به انشاءالله تر اوسه هر وخت مدد کوو او د هر ظالم خلاف هم د سره ولاړ یو او انشاءالله العزیز څو پورې چې دی مکمل سټیبل شوي نه نو د کور او د بچو او د هر څه د هغه موږ کوشش کوو چې دې ښه په امن او ښه په خوشحالۍ خپلو بچو سره ژوند تېر کړي او د انصاف په نوم جوړ حکومت نه موږ دا خواست کوو چې دوی سفارشونه ختم کړي او د غریب سړي له خپل امداد او خپل حق پوره په عدالتي طریقه ورکړي بلکل ستا ډېره مننه کوم کتونکو چې تا ورله دا ځای ورکړو کتونکو دا هغه پلار دی زه ښکلې کاروبار دی دې ته پکې کېناسته دلته کې پروت دی ښکلې ځواني وه نستۍ غریبۍ دې غریبۍ او دې نستۍ او دې قصو اورېدو چې کوم دی نو موږ یې خپل ځاني انتخایي کوم ځای ته رسول یو وخت بیا نه تېرېږي چې یو سړی درته قصه بیانه کړي ته بیا نور کارونه وکړي یا ته پکې چکر ووهې یا ته پکې چېرته لاړ شي یا پکې بچو له ښه خوراک
زه به بچو له زما چې دا بچي په نخره وده کېږي زه به خپلو بچو له چې کوم دی څنګه څه یو څه ما له به څنګه مزه راکړي د احساس خاوند له به هېڅکله ملګري پرون ما ته وایي یاره ته به زما 3-4 ورځې مخکې راته ویلو ته به زما ځای ته راځې او ما نه به څومره پیس والې چې زه چاته ووایم چانه پیسې واخلم چې تا له درته داسې به وایې ما نه څه تاسو وی چې موږ به تاسو سره مزید هیلپ کوو موږ تا چا نه پیسې نه اخلو د داسې کس نه موږ پیسې نه اخلو موږ به مزید د تاسو سره هیلپ کوو تاسو له به موږ درکړو نور همت باندې باندې ښه د ملکن د شانګلې خلک ډېر نران دي د دوی په وجه زما د چارسدې پښتانه باد دي او ته هم پې باندې ښه انشاءالله د خپل کور به مالک یم دې چارسده کې به ځیلو او دا کم سړی چې وایي که نه چې وي بدماش یم او زه دې وجنمه نو دغه کس ته زه وایم دغه کس ته زه وایم چې دا دې نن پټ دی در په در دی زه ورته وایم راشه په تورنزو کې دی او د تورنزو دا خلک نه دي دا به ژوندي تېر کړي د تورنزو کې کوم دی تورنزو باباجي صاحب د دې ځای نه تخریق اوچت کړی و او خو بیا 400 کې او دته څه نقصان ورسېده نو غوړې ذمهوار یې ټول سپورټ کوو او ذمهوار یې ته نن ته په ریکارډ رالې او دغه نورو ملګرو ته دا خواست کوم چې دا بچي خپل بچي وګڼئ دا مشر ورله ځای ورکړی دی په دې تمبو کې دغه کمره کې ژوند کوي خو تر کومه به کوي تر کومه به هغه خوراک ورکوي د هغه لکه دا نه هغه پې تنګ نه دی خو تر کومه د هغه خبرې چې ما واورېدې که نه هغه وایي چې زه په خپل کور کې ځای ورکوم هغه پې تنګ نه دی اوله DRC ته هر ځای کې منډه وایي خو پردي او خپل کور کې فرق وي د بچو نه مور یو ځای کې وي بچي بل ځای کې وي پلار بل ځای کې وي در په در خورې پسند انشاءالله هر څه به ټیک شي نور به همت نه کوي او زه دغه زورور ته وایم چې الافغان شیرپور 400 کې شته زه دره زورورتیا ګورم او چې دې پیرې درته سووې که نه نو د شانګلې ته به ورپسې ځو ښه صحیح ده او هغه کم چک کې چې زه دغه ته تللی یم هغه ریکارډینګ تاسو اورئ بس هغه ګوره هغه د دغه انصافیان اوري بس هغې ته تله سزا میلاو شوې ده په هغه چک په څو کې بس دغه اوس ما به ته کېږي مزید لکه تاریخ مې چلیږي وکیل رانه پیسې غواړي دغه رانه غواړي نو زه به د کم ځای نه کوم زما سره خو هېڅ نشته او دغه تاریخ په ما باندې بې ګناه چلیږي چې ریکارډینګ ما سره موجود دی د هغې باوجود او هغه پنجابي ته زه وایم چې زما سره لاړ شه دا ختم کا هغه پنجابي وایي چې ما یو FIR کړی دی نو زه ولې خپلې پیسې ولګوم او تا دپاره لاړ شم امداد به راشي الله به خیر کړي مشکل هر څه به وشي د دغو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې الله هم خوشحاله که ستاسو په وجه باندې موږ هر ځای کې چا سره واده کوو نو ډېره ښه واده کوو او بدماش ته وایم چې زورور یو الله دی یو الله زورور دی دا بچي ستا د لاسه در په در دي په 15 لکه روپۍ هم درتې ووالې نن دی څه ترې کېنولې کم ځای ته دې کېنول شانګلې نه داسې عزتداره خاندان کم ځای ته راغی چېرته دې کېنول خدای دې درنه واخلي او خدای دې تباه کړه چې څنګه دې دوی داسې در په در خورې په سر کړي خو دا ده الله پاک ویني دا قیامت او دا هر څه دا په دې دنیا دي ښه خو دې د هر شته دې پرش ته راغی نو دوم ژوند کې څه غلطۍ شوي دي د هغې سبق درته میلاویږي چې نن دې در په در خورې په سر دی غلطۍ ترې شوي دي د هغې اصلاح خو دغه بل ته مېمه چې ته غلطي مه کوه سبا به دې داسې خلي نن یو سړی مالدار دی نو غورې انسان په یو خال کې نه دی موږ داسې ډېرې ویډیوګانې وکړې ډېرې په یو خال کې نه دی خو نن یو سړی و چې زما بنګله ده او ګاډی دی یکدم پې داسې افت راشي چې دا هر څه نه خلاص شي خدای دې یو انسان د بیمارو نه د داسې مسلو نه وساتي زموږ دشمن دی خدای پاک د دې نه وساتي چې داسې در او داسې خاورې په سر خو دا د تورنزو خلکو ولې ډېر زیات عزت ورکړی دی ډېره مینه یې ورکړې ده او د هغه مایوسۍ نه یې بچ کړي دي خو ملګرتیا یې پکار ده تاسې ملګرتیا وکړئ ستاسو امداد به دوی ته رارسي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ